ګرانو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی وکړي چې تاسې روغ او جوړ اوسئ او د عافیت جامې په تن ولرئ او الله تعالی وکړي چې د مختلفو مصیبتونو څخه په امان اوسئ. همدارنګه د کرونا وایرس څخه هم الله تعالی تاسې په امان وساتي. مونږ تاسې راځو خپل دغه آنلاین سیستم ته راځو. لکه مخکې مونږ تاسې په دې ټي وي باندې خبرې کړې وې او ځینې شیانو په دې کې مونږ تاسې بحث لاندې نیولی و. دوست راځو زمونږ تاسې بله موضوع چې هغه عبارت ده لایک کرانیک انټاکسیکیشن آف ټیوبرکلوزس. مونږ تاسې پرایمري انټاکسیکیشن باندې خبرې کړې وې. اوس راځو د کرانیک یا د مزمن انټاکسیکیشن آف ټیوبرکلوز دا کوم حالت څخه عبارت ده. اول راځو تعریف ته. definition وی کرانیک انټاکسیکیشن دا د هغه حالت څخه عبارت ده که چیرې د ټوبرکولین د ټیسټ څخه یو کال وروسته په ناروغ کې کلینیکي اعراض او علائم را څرګند شي دې ته کرانیک انټاکسیکیشن ویل کیږي. یا په بل عبارت په ځینې کتابونو کې 1.5 کال وروسته ښودلی که چیرې ناروغ ته ټوبرکولین ټیسټ وشي او د هغې څخه 1 الا 1.5 کال وروسته کلینیکي اعراض په ناروغ کې ښکاره شي دې ته مونږ تاسې کرانیک انټاکسیکیشن د ټوبرکلوز ویلی شو چې وروسته انشاءالله اعراض علائم را روان دی چې مونږ هغه باندې بحث کوو. بل راځو پاتوجینیسس. د خپله کرانیک انټاکسیکیشن په کوم پاتوجینیسس په اساس رامنځته کیږي. ولې رامنځته کیږي؟ پاتوجینیسس د لاندې حالتونو له کبله منځته راځي. اول، که چیرې پرایمري انټاکسیکیشن په صحیح ډول سره تداوی نشي نو بالاخره دغه کرانیک انټاکسیکیشن باندې اوړي. دویم حالت، که چیرې د توبرکلوز بقایا یا پاتې په لمف نودونو کې د تداوی څخه وروسته پاتې شي. یعنې یو ناروغ په ټي بي باندې مخکې اخته ده، که چیرې دغه ټي بي په کافي مقدار سره تداوی نشي یا په کافي ډوز سره دغه ناروغان دوا استعمال نه کړي او بالاخره په لمف نودونو کې د دغه توبرکلوز بقایاوې پاتې شي نو د بالاخره د کرانیک انټاکسیکیشن لپاره زمینه برابروي. دریمه خبره، مهمه خبره په دې ناروغانو کې دا ده چې د دغې له کبله که چیرې دغه دوه حالتونه یعنې پاتوجینیسس کې ونډري که دا رامنځته شو او بالاخره تداوي صورت ونه نیو، په دوی کې کوم حالت رامنځته کیږي؟ خپله کلسیفیکیشن د هیلر په طبقه کې او اپکس د سیګو اپکس په طبقه کې یو ډول کلسیفیکیشن رامنځته کیږي چې دا هم د کرانیک انټاکسیکیشن باندې دلالت کوي. بل اساسي خبره په دې ناروغانو کې دا ده چې په که چیرې دغه کرانیک انټاکسیکیشن په ماشومانو کې رامنځته شي نو دا دې ته مونږ تاسې سیکنډري یا کرانیک شکل نشو. البته په ماشومانو کې دا یو پرایمري شکل ده، البته یو ابتدایي یا لومړنی شکل ده، او په غټانو کې یا په اډلټس کې دا یو سیکنډري یا کرانیک شکل ده. بل په دې ناروغانو کې یو هایپرالرجي حالت رامنځته کیږي. یعنی یوزولي معمولا په دوی کې کوم حالت موجود وي؟ په دوی کې یو هایپرالرجي حالت موجود وي چې لکه مخکې مونږ تاسو دې باندې بحث کړی ده. او همدارنګه په دغه ناروغانو که چیرې مونږ تاسې دغه ناروغانو لمف نودونه وګورو دا به 3 اوصاف لرونکي وي. یا به لمف نودونه لارج وي، بل به تھکنډ یا ډبل زخیم، یا بل به کلک وي. اوس راځو یو خپله یو کرانیک انټاکسیکیشن ټیوبرکلوز ناروغ د کومو اعراضو له مخې مونږ تاسې پیژنو. یعنې که چیرې دغه ناروغان مونږ تاسو ته مراجعه وکړي نو په دوی به کوم اعراض موجود وي؟ اول راځو فیور یا تبه. په دوی کې مهمه اساسي خبره د تبه څخه عبارت ده چې دغه تبه البته کوم وصف لري؟ دوامداره تبه وي، یعنی کانټینیوس تبه وي، انټرمیټنټ یا متقاطع تبه نه وي او په دوی کې دوامداره تبه موجود وي. دویم، زر ستړتیا ده، یعنی د ډېر کم فزیکي فعالیت سره دغه ناروغان ستړي کیږي. بله خبره په دوی کې بل کلینیکي اعراض چې دغه د ایریټیبلیټي یا د ناراحتۍ د احساس څخه عبارت ده. ډېر زیات ناراحته وي، ایریټیبل وي دا ناروغان، انشیز وي دا ناروغان. بل په دوی کې هیډیک موجود وي، یعنی د سر درد موجود وي، د سر مختلف برخو کې رامنځته کیږي، په هره برخه کې موجود وي او دوامداره سردردیانې دوی ته پیدا کیږي. بل هایپر هایدروسس یا اگزیسیو سویټینګ ده په دې ناروغانو کې. په دې ناروغانو کې ډېر زیات خوله کېدنه موجود وي، یعنې ډېر زیات خوله کېږي او خپل د بدن مایعات د لاسه ورکوي. بل امنیشیا دا د حافظې خرابوالی په دوی کې رامنځته کیږي، یعنې زر د دوی د حافظې څخه یو خبره وځي، دوی حافظې ته سپارلی نشي. بل ویک گروث
یعنی دغه وده چې د په دوی کې کدا غټان وي کدا کاهلان وي کدا ماشومان وي په دوی کې گروث ډیر په سلو شکل سره صورت نسی یعنی وده یا نمو ډیر په سلو شکل سره په دوی کې صورت نسی بل پلپټیشن دا یا د زړه ټکان ده دا هم یو مهم عرض په دې ناروغانو کې چې د زړه ټکان څخه دوی شاکی وي ورټیګو یا سرچرخی ده دا هم په کرانیک انټاکسیکیشن ناروغانو کې رامنځته کیږي بل ډسټونیک یو حالت ده چې په دې کې د غلاندې حالتونه موجود وي کچیر یو کرانیک انټاکسیکیشن ناروغ موږ تاسو ته مراجعه وکړي دته ډسټونیک اراز ول کیږي ډسټونیک د اراز څخه عبارت ده چې په ناروغ کې د سالنډې پیدا شي په ناروغ کې قبضیت پیدا شي په ناروغ کې کانګ پیدا شي او همدارنګه په ناروغ کې د ګیډې دردونه پیدا شي دغه حالت ته عبارت ده ډسټونیک حالت څخه عبارت ده چې دا په دوی کې رامنځته کیږي بل راځو د کرانیک انټاکسیکیشن ډایګنوزس یا تشخیص ته راځو تشخیص په دوه کټګورۍ کې صورت نیسي دا وګورئ د ډایګنوسس as based into two categories په دوه کټګورۍ کې تشخیص صورت نیسي یو کلینیکل ساين and symptoms لکه مخکې موږ تاسو په رازو باندې خبرې وکړې د غراز لمخې موږ تاسو د ناروغان تشخیصو او بل لابراتواري معاینات دي په لابراتواري معایناتو کې یو دم مهم شان دي چې په دغه ناروغانو کې موږ تاسو د وینې په معایناتو کې ګورو یو چې دا لیمفوسایټوزس ده یعنی دوی په ونه کې لیمفوسایټ حجرات د بسنګ د بزیات وي او دویم آر بي سي انفلټریشن یا ترسب ده په وینه کې آر بي سي حجرات بزیات وي او لیمفوسایټوزس په دوی کې صورت نیسي او دریمه خبره په دوی کې توبرکلین ټیسټ دا به مثبت راځي توبرکلین ټیسټ دا به مثبت راځي او په دوی کې معمولا هایپرالرجي دا حالت موجود وي تفریقی تشخیص د کوم ناروغي سره باید تفریقی تشخیص کو دغه ناروغان اول د مزمن پارازیتی ناروغي سره یعنی په مزمن پارازیتی ناروغي کې هم دغه سي کلینیکي اعراض موجود دي باید د سره تفریقی تشخیص شي چې کېدای شي دغه ناروغان کې کرانیک انټاکسیکیشن نو سي کېدای شي دوی په کوم مزمن پارازیتی ناروغي باندې اخته وسی بل بایلری ټراکټ انفیکشن د صفراوي کڅوړې د ناروغي سره د التهابي ناروغي سره باید تفریقی تشخیص شي کرانیک نمونیا ان برانکایټس د مزمن نمونیا سینه بغل سره او مزمن برانشیت سره باید څنګه شي تفریقی تشخیص چې په دې ناروغانو کې دغه اعراض علی موجود وي بل کارډیک روماتیزم یا د زړه روماتیزم سره باید څنګه شي دا تفریقی تشخیص شي بل د فیمیل یوروجینټل سیستم انفلیمیشن د دې ناروغي سره او بل اخره نیوروسس سره څنګه شي باید تفریقی تشخیص شي دا ناروغي د سره موږ تاسو کولای شو تفریقی تشخیص کو چې کېدای شي په دې ناروغي کې هم دغه سي اعراض علی موجود وي بل ټریټمنټ یا تداوی ته راځو د دغه ناروغانو تداوی دا اول په لومړی سر کې ناروغ د انټي ټي بي دواګانو سره لکه ایزونایزایت او ایټامبیوټول لکه مخکې موږ تاسو په پرایمري کې د باندې خبرې کړې خو په هغه کې د سلور څخه شپږ هفتو میاشتو پورې بخښنه غواړم او په دې کې د شپږو څخه تر اته میاشتو پورې ناروغ ته موږ تاسو آی ان ایچ او ایټامبیوټول دا توصیه کوو بل باید دوی ته موږ تاسو بیډ ریسټ توصیه کوو یعنی دوی باید استراحت وکړي او بل هغه غذایی مواد هغه خوراکي مواد دوی ته توصیه شي تر څو پورې د پروتین څخه غني وي او همدارنګه د ویټامین څخه غني غذایی مواد دوی توصیه کوي تر څو د دې توبرکلوز مقابل کې د دوی د بدن معافیت لوړ شي او په نتیجه کې دوی کې خواله رامنځته شي دا د موږ تاسو نن ورځ موضوع لیکچر ان شاء الله همدغه خپل پروګرام دوام ورکوو او د نن لپاره